الم يروا ايات تدري الى الطير مرغان مسخرات چې د حکم پابند دي مسخر دي في جو السماء وفي ذات الاسمان ما يمسكهن نراټي کوي لرا الا الله مگر صرف الله تبارک وتعالى دي کدا قوت او طاقت او د دې سمبالول په هوا کې صرف الله تبارک وتعالى په حکم سره دي ان في ذلك لآيات بشک په دې کې نخل لقوم او خلق لپاره يؤمنون چې یقین لري چې ایمان لري ولله غيب السماوات والارض او الله جل شانه لپاره د پټي خبرې د اسمان او د زمکي وما امر الساعه او ندر معامله قیامت الا كلمح البصر مگر بشان درب دستګي او هو اقرب یا دینهم زیات نزدیک ان الله بشک الله جل شانه على كل شيء قدير هر څه باندې قادر دی والله اخرجكم والله جل شانه روستری تاسو من بطون امهاتكم دخلتنا دمیان دستاسنا لا تعلمون شيئا تاسو نه پوهیږئ په هیڅ وجعل لكم او جوړ کړی تاسو لپاره سمع او غنا او ابصار او سترګې او نفذ او زړونه لعلكم تشكرون دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ الم يروا ايات کتل الى الطير مرغان مسخرات چې د حکم پابند دي په جو السماء فضا کې د اسمان ما يمسكهن نراټنګ وی الا الله صرف الله ان في ذلك بشكبه الآيات النخل لقوم اخر لپاره يؤمنون چې یقین لري ایمان لري الله سبحانه وتعالى توحید الایت تفصیل سره ذکر شو مشرکین د الله جل شانه د ذات لپاره مثال ذکر کړو چې سره د دنیا بادشاہانو سره ملاقات لپاره د سفارش او تعلق ضرورت په تب شانتي موږ د بوتانو عبادت کوو چې موږ الله جل شانه ذات ته ورسېږي الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما د لپاره مثالونه د دنیا د بادشاہانو ما سره بیان او بیا الله تبارک وتعالى د مثالونو څخه فرمایي یو هغه سړی چې هغه غلام دی د بل پابند دی او بل هغه سړی چې هغه بالکل آزاد مال حال او صاحب حیثیت کسوي الله تبارک وتعالى ورته ضرور کړی او مان د الله په لار کې خرج کړي دا دوه نشي برابر دي د شان دي الله جل شانه ذات دې تعالی تشبیه او مثال تاسو دې مقام سره ورکوي اوس مزید توحید د توحید دلایل الله تبارک وتعالى ذکر کړي هغه یو دلیل د الله جل شانه د غیب دی الله تبارک وتعالى سره د غیب او علم دی او دا علم د الله رب العالمین صفات خاصه مخلوق سره دي کاغه نبی دی کاغه ولی دی بل چا سره هم چې د غیب او علم نشته دی او دا شانتي الله تبارک وتعالى د قیامت علم هغه چا درو کې سترګو پر رب کې یا د غینه هم زیات نزدیک او راغلی کړه او دا علم الله تبارک وتعالى چا ته خبره او بیا انسان ته خپل د پیدایش یا امتحاني کوي چې زه هغه ذات چې تاسو ما راوستي د خپل د مور د ګډینا چې په هیڅ شي نه پوهیږي او بیا تاسو ته ما وګونه د قوت سماعت قوت بصارت او زړونه دا می تاسو درکړي دې لپاره نو درکړي چې تاسو نشکرې وکړئ بلکې دا دې لپاره درکړي شوی تاسو د الله جل شانه شکر ادا کړئ او بیا د توحید یو دلیل د دې مرغانو الله جل شانه ذکر کوي چې تاسو دا ګورئ نه دوی ته دا کمال چا ورکړي چې په دې هوا کې ځان معلق ساتي او رواني خو وزن هم پکې وي سپک هم پکې وي صرف او صرف یو ذات هغه دوی راټینګوي چې هغه الله جل شانه ذات دی په دې کې نه دا خلق د بار چکم یقین لري ولله او الله جل شانه د بار غیب السماوات پټي خبرې د اسمانونو او الارض او د زمکي غیب علم د الله جل شانه صفات خاصه ده انبیاء کرام ته الله جل شانه اخبار د غیب خبر ورکړي علم غیب ولله غیب السماوات والارض یو الله تبارک وتعالى سره دی خدا عقیده د مسلمانانو کمزوري دي چې کله معمولی څوک داسې خپل ذهني او دا شاکیا شیطانی اثرات د وجه نه یا سحر او جادو په ذریعہ باندې یا د علم نجوم په ذریعہ باندې سنس ګډ وډ خبره چاته وکړي د مسلمانانو عقیده متزلزل شي یا داسې کسر ملو شي چې ما ټول خبرې ماتو حالانکه الله تبارک وتعالى د غیب علم انبیاء کرام ته ورکړي جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا یعقوب علیه السلام سرویخ کال جاړي د یوسف علیه السلام پسې سترګو بینای ختم شي سترګو نه بصارت ختم شي په جړه جړه باندې سترګې چې نظر لاړ شي سرویخ کال جاړي او دا ورته پته نشته چې د کوم زوی پسې چې جاړم هغه په مصر کې بادشاہ په حیث سره د ناس ته بادشاہت کوي دا الله تبارک وتعالى متخي چې د یوسف علیه السلام د دې بادشاہ علم لاړ نشته په جړه جړه باندې سترګو نظر لاړ او دا شانتي حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم حرم زوجه محترمه حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګي الزام لګي او منافقینو دومره سازش ته هوا ورکړې و د الله محبوب پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته وایي کبل فرض خدا نه خواسته دا ګناه او دا سزا د غلطی در نشوي د الله رب العالمین په حضور کې وو بس زم ستاسو لپاره استغفار کوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په جړا شو درې ورځې کمرې دروازه بند کړه مسلمان ولاړ جاړي د الله رب العالمین طرف نه فیصله راغله چې لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لسورة نور ولا تلس آياتنا ده حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها بشان کی او دغه منافقین پر رد نازل شو چې
چې کله د الله رب کائنات د طرفنا د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په شان کې حق د آیاتونه نازل شو په دې وخت پته ولګېده د منافقینو سازش شو نبی اسلام ته پته نه ولګېده چې دا چا سازش نن 1400 سال بعد یو چرسی بنګي ته لاړ شي یو کېني ورسره هغه د علم نجوم په ذریعه د جادو په ذریعه یا خپل د نفسیاتو د شیطانت مهارت په ذریعه څو خبرې کوي سړی هغه متاثر شي والله ډېر رسېدلی سړی دی پټې خبرې راته وکړي او د غیب خبرې راته وکړي نعوذ بالله دی وجه نبی اسلام باندې فرمایي چې کوم کس د کاهن ته نجومي ته ساحر ته د خوا ته لاړ شي څلوېښت ورځو پورې د عبادت بیا نه قبلي د لمونځ نه قبلي نن زموږ ستاسو معاشره د دې نه ډکه ده او بدقسمتۍ نه ډېر عزتمند زنانه هغه بې عزتې شوي د هغوی عزتونه تار شوي ولې د دغه ګریلو جګړو د لاسه او دغه شانتي مختلفو حسد د وجې نه لالچونو د وجې نه ګریلو اختلافات د وجې نه د ښځې خاوند د خواښې ورور او دغه شانتي نورو اختلافاتو د وجې نه دغه ګڼکپانو پسې او دغه 2 نمبر خلکو پسې ګرځي آیا روز موږ تاسو وینو چې خپل ایمان نه ملاس وینځي عقیدې نه ملاس وینځي د عزت نه ملاس وینځي د پیسو نه ملاس وینځي زموږ ستاسو معاشره د دغه ګندګۍ او غرۍ نه ډکه شوه د دې وجه دا ده چې د قرآن کریم نه چې کله یو قوم مخ وګرځوي مخ واړوي قرآن مجید پرېږدي نو بیا ہمیشہ انسان جو ہے ذلیل و خوار وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر جکر مسلمان قرآن پڑھی دی علاج دے پارا دے شفا دے پارا دے ہدایت دے پارا دے کامیابی دے پارا قرآن مجید پڑھی دی نور لار اختیار کی نو بیا تک سے گمراہی کی جس طرح جسم استاد و معاشری لوی تعداد اگر چلے پتہ سے سلسلہ گمراہی اللہ رب کائنات وللہ غیب السماوات والارض غیب علم ما پیغمبران تم نے ورکړي یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام مثال دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سر جمع ہوئی حالانکہ ددو مبارک د الله محبوب پیغمبر وي کمانه باندې نبوت دروازه کوله وي د حضرت عمر سره دې قابل چې نبوت تاج په سر باندې کې خدای شي هغه پیغمبرانو صفات تقریبا 23-24 مقامات قرآن مجید کې داسې دي د نبی اسلام یو رائے او اصحاب کرام مختلف رائے الله رب کائنات د عرش مولانا د هغه رائے تایید کوي چې کوم رائے په فرش باندې حضرت عمر وکړي زما محبوب پیغمبر هغه وکړ چې عمر وي دومره جلیل القدر صحابي دي سار جمع ورکړي ابو لؤلؤ مجوسي شاته ولاړ دی خنجر درېو میاشتو نه په ظهر کې خېری هغه چې په دې لاره دنه کې په سینه روباس هغه د پته نه کې ما شاته ابو لؤلؤ مجوسي دا یو ایرانی مجوسی کافر ولاړ دا پته نه او 1400 سال بعد یو جادوګر پته نه چې یو کس مخکې سو راتلونکي سره او مستقبل به شي نو دا ټول عقیده او ایمان کمزوري ده ولله غیب السماوات والارض یو الله تبارک وتعالى سره اسمانونو د ځمکې غیب وما امر الساعه او نه د معاملات ساعه د قیامت الا كلمح البصر مگر پشان رب دستر لمح البصر دستر رب او هو فقط يدينهم زياده تفديد دستر رب يدينهم زياده تفديد ان الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى بشكل الله جل شانه فارس ما قادر والله اخرجكم والله جل شانه روح استريتاسو من بطون امهاتكم من بطون دخلنا امهاتكم دميان استاسو لا تعلمون شيئا تاسو نه پوهیږئ په هیڅ وجعل لكم السمع او بیا جوړ کړی تاسو لپاره غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه لعلكم تشكرون دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ دو صفات چې کوم انسان کې وي هغه چې هم الله تبارک وتعالى نه ناکام کوي یو د شکر صفت او یو عاجزي یو د ناشکرۍ نه ځان ساتي او بل د تکبر نه ځان ساتي الله رب العالمین چې هم دا انسان هغه څنګه وي الله تبارک وتعالى په زوال راوړي یو پابندۍ سره د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کول او د تکبر نه ځان بچول دا ټول څه چې د ناشکرۍ او تکبر انسان او دنیا او آخرت دواړو کې رسوا کوي الله جل شانه فرمایي سترګې وګونه زړه دې لپاره د کړی لعلکم تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ شکر دا دی چې دا سترګې د الله رب العالمین د رضا د سيزونو په کتو استعمال شي او دا شان چې د وګونو شکر دا دی چې دا وګونه د غیبت د چغلخوري او د دلونو بچ کړي شي کلام الله دی اوریدل شي او والافئده د زړه شکر دا دی چې دا زړه د الله او د الله د رسول د محبت نه ډک کړي شي او دا زړه د الله نه ما سیوا چې څومره دی د محبت نه خالی کړي شي نن زموږ تاسو زړه د غیر الله د محبت نه د لیډرانو د محبت نه او د بوتانو محبت نه د مال دولت د محبت نه ډک دي دا زړه والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمن لپاره پکار چې د الله جل شانه محبت کې ډېر متشدد او جذباتي او سخت هر وخت الله رب العالمین د محبت تذکرې کوي نن د الله رب العالمین د محبت هغه چې د نور سيزونو موږ تاسو نه وړي نو د زړه شکر داري چې د الله تبارک وتعالى د محبت نه د زړه ډک وي او لبريز